السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولانا عطاالرحمن موږ د نهم کلاس مطالعه قرآن حکیم د هغې تفسیر او وضاحت کوو. هغې کې سوره طه ده، د سوره مریم تفسیر مخکې شوی دی. چې تاسو زموږ دې چینل باندې نوي یئ نو تاسو سبسکرایب وکړئ او همدارنګه ورسره د بیل آیکن بټن ووهئ چې زموږ کومه نوې ویډیو تاسو ته راځي هغه په وخت باندې رارسېږي. نو اوس موږ د سوره طه سبق شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. دا د قیامت احوال الله جل شانه ذکر کوي چې د دې صورت مقاصدو کې یو دا هم دی چې ورځ د آخرت را روانه ده او ډیره زر را روانه ده. مشرکانو به دې باره کې تپوس کو د قیامت به کلي نو دې دا غرونه به الله پاک ریزه ریزه کي او دا به والوځي. ویسألونک دوی تپوس کوي ستانه نبی علیہ السلام عن الجبال په باره د غرونو کې. فقل ورته پیغمبر علیہ السلام ینسفها ربی نسفا. ینسفها اصل معنا الوزولو ته ویلی شي او دارنګ نسفن مصدر دی خو ینسفها په معنا د ریزه ریزه به کې وابلوزي زما رب نسفن پر الوزولو سره. فیذرها پرې بږدي ځمکې لره قاعا صفصفا میدان اواره. قاعا میدان ته وایي، صفصفا صفا اوار میدان صفا میدان به پرېږدي. لا ترى فیها عوجا تاسو به نه وینئ په دې کې عوجا خو کوږوالي ته وایي، دلته په معنا ښکتهوالی. په دې میدان کې به ښکتهوالی نه ولا امتا او نه به اوچتوالی پکې. یومئذ یتبعون الداعیه په دا ورځ باندې تابعداري به کوي دوی الداعیه د اواز کوونکي. چا به فرشته یي چې هغه کله شپېلۍ کې پوکې ووهي دی به خبره مني. لا عوج له خلاف ورزي به نه وي دې دپاره، کوږوالی به نه وي. یعنې د دې داعي چې کله دا فرشته هغه دوی راپاڅول وغواړي نو دوی به راپاڅېږي سمدست، درې خلاف ورزي به نه کېږي. لا عوج له خلاف ورزي به نه کېږي د دې داعي د اواز کوونکي. وخشعت الاصوات ښکته به یې اوازونه للرحمن الله پاک ته. فلا تسمعوا تاسو به نه اورئ الا همسا مګر په مزه ونته کې اواز، حل کیسي اواز، پس پسې چې ورته موږ وایو پښتو کې. دا خلک به د هیبت د وجې نه، د یېرې د وجې نه یو بل څه خبرې نشي کولی، البته په قلاره به لګي. یومئذ لا تنفع الشفاعة په هغه ورځ باندې چې کوم ورځ د قیامت ته فایده به ورنه کړي شفاعت الا من اذن له الرحمن مګر هغه چاته چې الله اجازت ورکړي. د الله د اجازت نه بغیر به څوک شفاعت نه کولی شي، نه به چا په حق کې شفاعت څه پیدا ورکوي. البته انبیا به شفاعت کوي د الله په حکم باندې، علما به کوي، صلحا به کوي، حاجیان صاحبان به کوي، قرا به کوي، دی به شفاعت کوي. ورضی له قولا او راضي الله د وینا د دوی نه چې کوم سپارش کوونکی دی الله هغه خوښ کړي چې د دپاره د دې وینا وکړي نو هغه به وینا کولی شي، شفاعت به کولی شي، کنې بل څوک یې نشي کولی. ورضی له الله خوښ کړی د هغه قولا وینا لره، د هغه اجازت لره. یعلم الله پوهېږي ما بین ایدیهم په وړاندې باندې وما خلفهم او چې کوم وروسته دي. ولا یحیطون به علما او څوک نشي راګیرولی الله لره په خپل علم کې. څوک د الله پاک چې کوم علم دی دا ټول په ټول باندې الله سره دی. الله په مخکنو امور باندې هم پوهه دی، په وروستنو هم پوهه دی.
دا الله علم تر چا علم نه رسیږي. وعنت الوجوه للحي القيوم، ښکته به یې مخونه للحي هغه ذات ته چې ژوندی دی، القیوم قایم دی همیشه لپاره. علما د دې معنی کوي قایم بذاته دی، مقوم لغیره دی. الله په خپله قایم دی او نور دا ټول نظام الله پاک قایم کړی دی. دا الله جل شانه نه ما سوا بل څوک قایمولو والا ذات نشته دی. دې وجه علماء کرامو دا مسله لیکلې ده چې قیوم نوم یو انسان د پاره دا کې خودل جایز نه دی، یا به له فضل قیوم دی یا به عبد القیوم دی. صرف قیوم در الله جل شانه ذاتی صفات ته، دا بل چا سره خایږي، مناسب نه دی. ښکته به عنت خو اصل کې مشقت او تکلیف ته وایي، شرمنده ته وایي. دلته به ښکته په معنی سره ښکته به مخونه للحي القیوم هغه ذات ته چې ژوندی دی او قایم دی. وقد خاب په تحقیق سره نه مراد دی من حمل ظلم چا چې ظلم وکړو، زیاتی وکړو او د ټولو نه غټ ظلم دار الله جل شانه سره شریک جوړول دي. ومن یعمل من الصالحات چا چې عمل وکړو د نیکو عملونو نه، وهو مؤمن په داسې حال کې چې دی مؤمن دی. که مؤمن نه دی نو به نیک عمل دته پیدا نه ورکوي. فلا یخاف نو دی به نه یریږي ظلما د زیاتي نه، د زیاتي نه به نه یریږي چې د یو ګناه نه راکړي ګنې ده څه به ګناه ولیکلی شي، او یا د دې نه به نه یریږي چې نیکي کړې ده ګنې هغه به کمه ولیکلی شي، نه دا به نه. په داسې حال کې چې دی مؤمن دی فلا یخاف ظلما دی به نه یریږي د ظلم د زیاتي نه، ولا حزما او نه د کمي او د نقصان نه. وكذلك انزلناه قرانا عربيا، همدارنګه موږ نازل کړی دی قرآن لره عربيا په عربۍ ژبه کې. په عربۍ ژبه کې ځکه دا عربو کې نازل شوی و، الله پاک د هغې په ژبه کې دې ته را کتاب راولېږو چې چېرته دا خبره به یې ونه کړي چې ګینه موږ خو پرې نه پوهېږو. وصرفنا فيه من الوعید، او موږ بار بار بیان کړي په دې کې وعیدونه، هغه څیز چای سره انسان ویرګي دي ته وعید وای، عذابونه پکې بیان کړي بار بار. لعلهم یتقون دې لپاره چې دوی پرهیزګاره شي، او یحدث لهم ذکرا یا پیدا کړي دا قرآن دی کې نصیحت لره، چې قرآن سره دی کې نصیحت راشي، نصیحت تی والی. فتعال الله الملك الحق، پس لوی دی الله او بادشاہ پرشتنی باندې، الله لوی دی او الله ری ټولو بادشاهانو بادشاہ دی. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ورته ووایه نبی علیہ السلام چې الله د بادشاهانو بادشاہ دی، چاته وغواړي بادشاهي ورکوي، چاته وغواړي چا نه وغواړي بادشاهي ترې والي. الله د بادشاهانو بادشاہ دی. ورته ووایه چې الله پاک ابته بادشاہ پرشتینی بانی. فتعال الله الملک الحق، لوی دی الله بادشاہ پرشتینی. ولا تعجل بالقرآن، تاسو جلتی مکوئ پر قرآن باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله ابتدا کې را قرآن نزول شروع شو نو زر زر به ویل اسنه چې دا رانه هیر نشي. ولا تعجل بالقرآن، نبی ان الله پاک ورته فرمایل جلتی پې مکو. ولا تعجل بالقرآن، جلتی مکو قرآن باندې د دې په لوستلو باندې. من قبل ان یقضى الیک، مخکې نه چې پوره شي تا ته وحی، چې دا وحی ورته پوره شوي نه نو زر زر د هغې نه مخکې مه وایه. وقل ربي، وایه ای ربه زما زدني، زیات کې زما علما علم. دا دعا زیاته غوښتل پکار دی چې نبی علیہ السلام ته دا خطاب دی چې ته دا وایه چې یا الله زما په علم کې اضافه وکړي. نو مونږ خو کمزوري او مونږ خو ډېر کمزوري، کمی هم راکې ډېر دی، نو دې وجې نه مونږ به ډېرې دعاګانې غواړو. ولقد عهدنا الى آدم، په تحقیق سره مونږ حکم کړی آدم علیه السلام ته. عهد نه دلته په معنا د حکم کولو باندې، مونږ آدم علیه السلام ته حکم کړی من قبل له دې نه وړاندې. آدم علیه السلام ته الله حکم وکړو چې ګوره دا شیطان ستا دشمن دی
او اسنه چې تا دوکه کی نو دی وجه نه دره وسوسو کې مه راځه، د په لغزشاتو کې مه راځه. فنسیه نو آدم علیه السلام نه هیر شوه، خبره تېره شوله. اول ناس اول د انسانانو نه اول یېروونکی دی، لکه مفید الطالبین کې دا راځي. انسان نه یره کېږي، انسان هېڅ څیز نه دی د ده ذهن نه خبره وځي. ولم نجد له عزما، او منګه نو مونتی ده لپاره قصد. آدم علیه السلام قصدن ابدن د ونې نه خوراک نه و کړی، بلکې نسیانن یې کړی. الله پاک هغه ته بخلي، دلته ورته نسیانان ویل ځکه انبیا علیهم السلام د ګناه نه مکمل پاکي، د معصوم د ګناهونو نه. د یو پیغمبر نه ګناه نه ده شوې، نه صغیره او نه کبیره. وإذ قلنا للملائکة، دا یو ځان له مسله ده چې انبیا علیهم السلام نه قبل النبوت ګناه شوې ده او که نه شو. خو زمونږ د علماو دا رای او مسلک دی چې د انبیا علیهم السلام قبل النبوت او بعد النبوت د صغایر او کبایر ټولو نه پاک دي. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا، او چې کوم دلته را وروسته چې کوم دا لفظ راوړی دی غوا، نو دا لفظ دا صرف او صرف دې لپاره دی د زورین لپاره دی. دا سیئات الابرار دا یو مقوله ده د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې د نیکانو خلکو معمولي غونته کې هغه لغزش هم د غټو ګناه باندې حسابېږي، هغه ته خلک زوران ډېر ورکوي. چې ګوره یو عام انسان دی چې هغه بې وقوفه دی او هغه یا په دنیا کې یو نارمل یو انسان دی، بس صرف ژوند تېری، نور د څه نه خبر نه. هغه نه که څه غلطي وشي نو څوک یې دونه نه ملامته کوي په نسبت د هغه انسان چې هغه پوهی، هغه سره علمي، هغه په دنیا کې یو ښه ژوند تېری او هغه نه معمولي لغزش او غلطي وشي نو خلک یې ډېر ملامته کوي چې سره د علمه او سره د پوهې چې کوم تا داسې چل وکړو. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا، نو د آدم علیه السلام د چې کوم الفاظ دا کوم استعمال کړي دا هم د دغې قبیلې نه دي. یاد کړئ هغه وخت چې موږ وویل فرشتو ته سجده وکړئ تاسو له آدم طرف د آدم علیه السلام ته. فسجدو، دوی سجده وکړه، الا ابلیس، مگر شیطان ونه کړله. شیطان هم دی کې اوسېده د فرشتو سره. ابا انکار یې وکړو زه سجده نه کوم. هغه دا وجه ویلې وه چې زه خو د اور نه پیدا یم او دی د خټې نه پیدا کړی دی، ما ته برتري په ده حاصله ده. حالانکې د شیطان دې ته نه کتل چې دا حکم د چا دی، دا خو د الله پاک حکم دی. فقلنا یا آدم، ومونږ ویلې آدم علیه السلام ان هذا عدو لک، یقینا دا ستا دشمن دی، ولزوجک، او ستا د ښځې دشمن دی. فلا یخرجنکما، تاسو نه باسي من الجنة، د جنت نه. دا ستا دشمن دی. فتشقا، تاسو په تکلیف کې به تاسو پرېوځئ. دلته تشقا بدبخته یو معنی ده، یو د تکلیف کې او مشقت کې پرېوتل. دلته تشقا معنی ده تاسو به د دنیا په مشقتونو کې پرېوځئ، جنت نه به وځئ. دنیا کې ژوند تېرول د هغې د رزق تلاش دی، د هغې ژوند دی د معاش تېرولو لپاره منډه ترله، نو انسان به تکلیف کړي خامخا. ان لک الله تجوع فیها، یقینا تاره پاره دی پرې جنت کې الله تجوع فیها چې ته به نه وږی کېږي پرې جنت کې، ولا تعرا، او نه به بربنډ کېږي. برهنه بربنډ کېږي به هم نه، بلکې تا ته به هر قسمه سهولتونه میلاوي. وانک، یقینا ته لا تظمأ فیها، ته به نه تږی کېږي پرې جنت کې، ولا تضحا، او نه به دې ګرمي کېږي. فوسوس الیه الشیطان، وسوسه درته واچوله شیطان. قال وی ویل شیطان څه ورته ویل؟ یا آدم، ای آدم علیه السلام، هل ادلک علی شجرة الخلد، آیا زه تا ته وښیمه هغه ونه د همیشګرۍ، وملک، او د بادشاهۍ، لا یبلا، چې هغې دپاره به زایل کېدل نه وي، هغه به ختمېږي او زړېږي نه. شیطان ورته قسمونه وخوړل لکه سوره اعراف کې راځي چې ګوره د ونې نه خوراک وکړه. د دې مثال وایي داسې دی، ډاکټر دی هغه یو مریض ته دوایي ولیکي او پرهیز ورته وښیي.
پرهیز ورته وښیي چې دا به نه خوري دا به نه خوري دا، نو د هغه لپاره د ډاکټر دا وینا چې دا به نه خوري دا به نه خوري، نو ټول عمر دپاره خو نه دي. نو آدم علیه السلام دا خیال وکړو چې کیدای شي د ونې دا خوراک د غنم ده یا د انځر ده یا د بل څه څیز ده چې دې نه دا خوراک زما نه ابتدایي چې کله زه جنت ته رالم په هغه وخت کې منه، اوس خو منه نه دی، اوس خو زه ټیک ټاک یم. هغه وخت کې ابتدا وه، کیدای شي زما صحت دپاره ښه نو. نو هغه نه دا خبره هېره شوله، ذهن نه وتله او خپل یو سوچ یې وجنګو، هغې مطابق یې دانې نه خوراک وکړو. او بیا د شیطان له طرفه لومبې په جنت کې بیا قسم هم واورېده د الله په نوم څوک په دروغه څوک قسم خوري، خو شیطان و خو خوړو. فاکل منها نو خوراک یې وکړه هغه ونې نه، فبدت لهما سوآتهما ښکاره شو دوی ته عورتونه، وطفقا یخصفان علیهما شروع شو چې راچولې په ځان باندې من ورق الجنت پاڼې د جنت. وعصى آدم ربه نافرماني وکړه آدم علیه السلام د خپل رب دا بغیر د ارادې باندې. فغوا نو دی دا خپل چې کوم ښه ژوند و د هغې نه بېلارې شو. فراخه جونو غوا معنی سرکشه شو، نه غوا یو معنی ده چې کوم ښه ژوند و د هغې نه راکوشو، د هغې نه ختم شو. عیش والا ژوند نه هغه کوم مطلوب و هغې نه راووتو چې هغه جنت او بلکې چې کوم د عیش و عشرت والا ژوند و دی کې ما ورته حاشیه کې لیکلي دي عیش والی زندگی تلخ ہو گئی، هغه ورته خرابه شو چې کوم د عیش و عشرت والا ژوند و هغه ورته خراب شو. ثم اجتباه ربه بیا غوره کو د خپل رب، فتاب علیه مهرباني وکړه د باندې، یعنې توبې ورله قبوله کړله. وهدا هدایت یې ورته وکړو. قال هبطا الله پاک ورته وفرمیل کوشئ دواړه منها درې جنت نه جمیعا ټول په ټول باندې کوشئ، شیطانان او پیریان دې هم در سره کوشي ځکه دوی هم په هلته بره اوسېدل. بعضو کوم چې وي تاسو بعضې ستاسو نه لبعض د بعضو لپاره عدو دشمنان، د انسانان په خپل منځ کې د یو بل دشمن دی، دارنګې انسانانو دشمنان شیطانان دي پیریان دي دی دشمنان دي. فاما یأتینکم هر کله چې راشي تاسو ته مني زما له طرفه هدن هدایت، فمن اتبع هدایا چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما فلا یضل دی به ګمراه کیږي نه، ولا یشقا او نه په تکلیف کې پریوځي. ومن اعرض عن ذکري چا چې اعراض وکړو زما د یاد نه، مراد دلته قرآن دی، چا زما د یاد او د نصیحت نه اعراض وکړو فإن له معیشة ضنکا در لپاره به ژوند وي تنګ، دنیایي ژوند به ډېر تنګي. ونحشره یوم القیامت او د حشر به موږ وکړو په ورځ د قیامت باندې اعمی په ړندو باندې، دی به د قبر نه ړوند راپاڅېږي. داسې د قرآن نه چا اعراض وکړو دی به د قبر نه هغه ړوند راپاڅېږي. قال دی به وایي رب رب زما لما حشرتنی اعمی، تا ولې زما حشر وکړو ړوندوالي حالت کې، زه خو بینا و زما خو نظر لګېدو، زه ولې ړوند راپاڅولی شوم. وقد کنت بصیرا په تحقیق سره ما خو لیدل کتل کولی شو. قال کذلک اتتک آیاتنا الله پاک به ورته وایي همدارنګې راغلي تا ته زموږ آیاتونه، فنسیتها نو تا هغې لره ایر کړل. وکذلک الیوم همدارنګې نن ورځې ته تنسه هېرولی شي، تا زموږ آیاتونه هېر کړي وو، موږ دې خپل رحمت نه لرې کوو هېرولي. وکذلک نجزي من اسرف همدارنګې موږ بدله ورکوو څوک چې زیاتې کوي. ولم یؤمن او ایمان نه وروړي بآیت ربي په آیاتونو د خپل رب باندې، ولعذاب الآخرة و عذاب د آخرت اشد و ابقا دا سخت او باقي پاتې کېدونکی همیشه به درته عذاب ورکولی کېږي. افلم یهد لهم آیا موږ نه دي ښودلي دوی ته کم اهلکنا قبلهم څومره موږ هلاک کړي وړاندې دوی نه من القرون ډلې قومونه هم هلاک کړي دي، یمشون فی مساکنهم چې دوی ګرځي د هغې په ځایونو کې، د هغې نه چې کوم ځایونه او کورونه او ځمکې پاتې شوي دي دوی په هغې کې څنګه په ارام باندې ګرځي او عیش و عشرت پکې کوي. ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات نشانات لأولی النهی خاوندان د عقل لپاره.
ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزام وجل مسمى. نو دوی اعتراض راغی چې د عذاب د الله جل شانو په دوی باندې راضي ولې نه، که چېرې نه وی هغه وینا چې وړاندې تېر شوي د رب ستا د هر عذاب دپاره او د هرې سزا لپاره خو الله پاک یو نیټه مقرره کړې، سمدست خو الله په ګناه باندې څوک رانیسي نه. که چېرې دا نه وي نو به دا عذاب به لازم وي دوی سره او مکمل به دوی سره چې څنګه دغه راته ګناه یې کوله به هېڅ ورپسې عذاب راته. که چېرې نه وي هغه کلمه د رب ستا چې وړاندې تېره شوې ده لکان لزامن وی به دوی دپاره لازم د عذاب وجل مسمن دا دې نه وړاندې دی. که چېرې نه وی وینا او هغه نیټه مقرره نه وي لکان لزامن نو د عذاب به دوی سره لازم وي. فاصبر صبر کوه علی ما یقولون چې کوم وایي دا مشرکان. نبی علیہ السلام ته تسلي ورکړي چې صبر کوه، دوی به لګي دوی به تا پسې خنداګانې او ټوکې کوي. لکه نن سبا چې کوم مجرمان او ګناهګار نیکانو خلکو پسې ټوکې کوي، نو صبر کوه په دوی باندې. وسبح بحمد ربک، تسبیح وایه په ثنا د خپل د رب ثنا کوه. قبل طلوع الشمس، مخکې د راختلو د لمر نه چې مونځ د سبا دی. وقبل غروبها، او مخکې د ډوبېدلو د لمر نه چې د ماسپښیني د مازدیګر او د مازدیګري لمونځ پکې راغی. ومن آناء الليل، او په حصو د شپې کې فسبح تسبیح کوه چې د ماښام د ماسخوتن پکې راغی. واطراف النهار، او په طرفونو د ورځ کې تسبیح د الله کوه. لعلک ترضی، دې لپاره چې ته خوشحاله شي په انعام د الله باندې چې الله کوم انعام په دې باندې ورکوي په دې باندې ته خوشحاله شي. ولا تمدن عینیک، ته ماړه وه خپلو سترګو لره الی ما هغه څه ته متعنا به چې موږ پیدا ورکړي په هغې سره ازواجا قسمه قسم پیدې ورکړي دي منهم د دوی نه چې کوم انعامات کومه پیدا موږ ورکړې ده جوړه جوړه او قسمه قسم څیزونه مو ورته ورکړي، میوې دي، لارۍ دي، ځمکې جایدادونه دي، دا موږ دوی ته ورکړي. دي ته سترګې ماړه وه. زهرة الحیات دنیا، دا ښایست دی د ژوند د دنیا، لنفتنهم فیه چې موږ امتحان والو په دې سره د دوی. ورزق ربک، رزق د رب ستا خیرون غوره دی، و ابقا باقي پاتې کېدونکی دی. وامر اهلک بالصلاة، حکم کوي خپل اهل ته د لمانځه، واصطبر علیها، په خپله هم پرې صبر کوي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې خپل اولاد ته حکم کوي د لمانځه کله چې دی دا د 10 کالو شي، دا 7 کالو شي. مرو اولادکم، تاسو حکم کوي خپل اولاد ته کله چې دی د 7 کالو شي او تاسو یې وښئ، خو داسې وښلو سره چې هغه لاس پې وغیره پې نه ماتې. نو دا د دې حکم کوي لمانځه ته او د 10 کالو هغې کې بیا ګزار ورکوي د ادب دپاره تادیبان. حکم کوي اهل خپل ته بالصلاة د لمانځه، واصطبر علیها، په خپله هم پې صبر کوه. بل ته هم وایي چې مونځ وکړه او دارنګې په خپله هم پې قایم او دایم اوسېږه. لا نسألک رزقا، موږ نه غواړو تا نه رزق، نحن نرزقک، موږ به رزق درکو تاسو ته به موږ رزق درکو. ولا عاقبة للتقوی، او غوره انجام د پرهیزګارانو دپاره دی. وقالوا لولا یأتینا بآیة، دوی به د مشرکانو بس عجیبه عجیبه سوالونه د نبی علیه السلام نه کول چې دا قرآن په یو ځل ولې نه نازلېږي، یا د احد غر تا لپاره د سرو زرو کېږي ولې نه. نو دا قسمه قسم سوالونه به یې کول. نو دوی به ویل لولا یأتینا بآیة، وقالو د جهنم یانو به ویل کافرانو به ویل لولا یأتینا بآیة، ولې موږ ته پیغمبر راتلل نه کې په یو نشانې باندې چې کوم موږ غواړو. من ربه، له طرفه د ربنا، هغه نشانه دې موږ له راکړي، قرآن په یو ځل نازل شي، د لپاره احد غر شي، د لپاره چې کوم مکه مکرمه کې سیندونه روان شي، نهرونه دې روان شي، موږ به پیغمبر وګڼو. اولم تأتهم بینات، آیا تاسو ته نه راغلی واضح دلیل ما فی الصحف الاولی چې په اولنو صحیفو کې دي. دې ته ولې هغه نه دي راغلي، دوی پې پوه نه دي څه ښه ورته ښه پې پوهېږي چې دا صحیح پیغمبر دی. خپل ضد و عناد د وجې نه، د خپل مشرۍ ختمېدلو وجې نه نبی علیه السلام نبوت یې نه مانه. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، که چېرې موږ دوی لره هلاکو د پیغمبر راتللو د وړاندې، هله راغلی نه دی او موږ یې هلاک کړو، نو دوی به څه وایي نو خدایه نو موږ ته خو څوک پیغمبر را لېږلی وی، موږ خو نه وو پویه، نو موږ ته پیغمبر ولې نه را لېږه، یو کتاب دی ولې موږ ته نه را لېږه چې د هغې مطابق موږ خپل ژوند تېر کړی وی.
ولو ان اهلکناهم بعذاب که چېرې موږ هلاک کړو دوی لره په عذاب باندې من قبلې د راتلو د پیغمبر نه وړاندې، نو بیا به دوی څه ویل؟ لقالوا ربنا، دوی به خامخا ویل ای ربه زموږ لولا ارسلت الینا رسولا، تا موږ ته پیغمبر ولې نه رالیږو، فنتبع آیاتک، موږ به تابعداري کړې وه ستا د آیاتونو، من قبل ان نذل، مخکې نه چې موږ ذلیله شوي ونخزه او رسوا شوي وې، د دې ذلیله کېدلو او رسوا کېدلو نه وړاندې که الله پاک موږ ته یو پیغمبر را لېږلی وي نو بس موږ به هغه منلی وي، هغې په مطابق ژوند به هم تېر کړی وي. خو دا دوی هسې وایي کله پیغمبر راغی نو به یې نه منله، لکه څو ځله به ویل خدایه موږ ته هغه پیغمبر راکړي چې د هغه په وسیله به یې سوال کوو چې که به آخره زمانه کې راځي او موږ ته په هغې باندې فتح راکړي. چې کله پیغمبر راغی نو بس بیا د هغې نه انکار به وکړو. یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله علی الکاذبین. هغه سوره بقره کې چې کوم د لومړۍ سپاره کې دا دی که د نبی علیه الصلاة والسلام په نوم باندې به وسیله غوښتله، فتح به غوښتله، او چې کله پیغمبر راغی نو به انکار وکړو، هغې نه انکار وکړو. قل ورته پیغمبر علیه السلام کل متربص، ټول انتظار کوئ، فتربصوا، تاسو به انتظار کوئ. ای نبی علیه السلام دوی ته وایه چې هر یو کس بس انتظار کوئ، که تاسو په حق باندې خو ستاسو انجام بخي، که موږ په حق باندې زموږ انجام بخي. نور په دلایلو هغه موږ تاسو ته ډېر دلایل راوړل، ډېر قومونه هم ستاسو مخکې هلاک کړل په دې ګناهونو باندې، اوس تاسو نه منئ، ستاسو په خپل ځای خپل عمل کوئ او موږ به په خپل ځای خپل عمل کوو. فستعلمون، زر دی چې تاسو به پوه شئ من اصحاب الصراط السوي، څوک دی په نیغه لار باندې، څوک په نیغه لار باندې پته ورته ولګېږي. ومن اهتدی، او څوک په هدایت باندې دی، دا په خپله پته لګي چې کله د انسان د دنیا نه هغه رحلت او کوچ شروع کړي په خپله به پته ولګېږي چې څوک په حق دی او څوک په ناحق دی. الله پاک د عمل کولو توفیق دی.